سلامونه ملګرو. عمران خان د حکومت غټه مطالبه مسترد کا. عمران خان ویلي دی چې تر هغې به د سیول نافرمانۍ تحریک نه مؤخر کوم تر څو چې حکومت زما دا دوه مطالبې نه وي منلي. کومې دوه مطالبې دي په هغې په دې ویډیو کې ډیټیل سره خبره کوو. خو بل طرف ته عمران خان د پی ټي آی طرف نه صاحبزاده حامد رضا د مذاکراتو ترجمان منتخب کړو. په پاکستان باندې د پاکستان په حکومت باندې عالمي دباو هم ورځ تر ورځه زیاتېږي. د هغې په وجه عمران خان بیرسټر ګوهر سلمان اکرم راجا ته اهم ذمہداری ورکړې ده. اډیالا جیل کې د بشرا بیبي د عمران خان وکیلانو کپتان سره ملاقات کړې ده. عمران خان سره خپل وکیلانو سره خبرې شوې دي. په هغې باندې هم په دې ویډیو کې ډیټیل سره خبره کوو. بل ریچل ګرینل یو ځل بیا د عمران خان د ازادۍ دپاره اواز اوچت کړی دی. په دې هم تفصیلا خبره کوو. دا ټول تفصیلات در سره په دې ویډیو کې شریک کوم. نو ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکه کړئ. دا وخت د پی ټي آی او د حکومت د مذاکراتو خبرې اترې روانې دي او دې حوالې سره پرون وکیلانو ته هم رسایي ورکړل شوې وه. پی ټي آی ټول قیادت عمران خان سره ملاقات کړی دی. ټول قیادت هغه قیادت چې کوم د مذاکراتو دپاره منتخب شوی غواړي ټول قیادت نه، نو هغه ملاقات کړی دی. عمران خان یې د مذاکراتو پیشرفت نه خبردار کړی دی. عمران خان د حکومت مطالبه مطلب مسترد کا چې تاسو د عمران خان ته حکومت دا مطالبه کړې و چې تاسو د سیول نافرمانی چې کم تحریک ته دا لامل شروع کوي. نو عمران خان دغه مطالبه مسترد کړې ده او که حکومت غواړي چې مذاکرات ته وایي کامیاب شي، عمران خان وایي که حکومت غواړي چې مذاکرات ته کامیاب شي نو حکومت ته د پی ټي آی ټول کارکنان رها کړي او زما قیادت ته ماته په اسانه راپرېږدي چې ما سره په اسانه باندې ملاقات کوي. چې کوم ما د مذاکراتو دپاره ټیم جوړ کړی نو هغوی دې ما له ملاقات دپاره راپرېږدي چې ما خبره یا ما اپډیټ کوي چې زه بیا صحیح فیصله کوم، ایله صحیح هدایات ورکوم. او عمران خان صاحبزاده حامد رضا د پی ټي آی طرف نه مذاکراتو دپاره نوی ترجمان منتخب کو. ځکه صاحبزاده حامد رضا ویلي و چې تر هغې به موږ د مذاکراتو سټیپ ناخلو تر څو چې عمران خان نه وي رها شوی. نو په دې وجه باندې هغه له دومره غټه ذمہداري ملو شوه. بل عمران خان دا هم وی که حکومت مذاکراتو دپاره سیریس دی نو زموږ دوه مطالبات ته ومني چې په هغې کې لومړی مطالبه دا ده چې څومره هم انډر ټرایل قیدیان دي د پی ټي آی کارکنان دي نو هغوی ته د زر تر زره رهایي ورکړلی شي. او دویمه مطالبه زموږ دا ده چې 9 مۍ او 26 نومبر چې کوم واقعیات شوي دي په هغې باندې د سینیر ججز یو جوډیشل کمیشن جوړ شي او هغوی د باقاعده صاف او شفاف طریقې سره په هغې باندې انکوایري وکړي. که دا مطالبات نه منلی کېږي نو تر هغې به تر څو دا مطالبات نه وي منلی شوی نو تر هغې به د سیول نافرمانی کال زه واپس نه اخلم. عمران خان دا هم ویلی دی چې ملیټري کیډ کې چې څومره هم کارکنانو ته کید ملو شوی دی نو هغه فیصله زه مسترد کوم. د دې فیصلو په وجه په ټوله دنیا کې د پاکستان بدنامي کیږي او دې سره په ملک باندې پابندیان هم لګېدی شي. بل په پاکستان عالمي دباو هم ورځ تر ورځه زیاتېږي چې د هغې په وجه عمران خان دریو کسانو بیرسټر ګوهر سلمان اکرم راجا او شیخ وقاص اکرم ته دا ذمہداري ورکړه چې تر څو چې څومره هم سیاسي امور دي نو تاسو په هغې باندې ضرور څه نه څه خبره کوئ، ضرور څه نه څه اپډیټس تاسو جاري کوئ جي. نو په دې ویډیو کې دا اهم اپډیټس د ویډیو کتلو زیاته مننه جي. ویډیو مخکې ملګرو سره شریکه کړئ. والسلام.